ولې الله بندوي؟ الله د خپل مال څوکیداران ګورئ چېرته جوړ نشئ. دا ویډیو تاسو ګورئ دا یو کس دی او دا غریبانان ماشومانان په یو دکان باندې وردننه کې قسم دی دا ویډیو کتلو کې څومره خوند دی نو چې الله بیا دې کس لا اجر ورکوي د دې به څومره خوند دی او چې دغې اجر بدله چې جنت کې دی کم جنت کې ګرځي د هغې به څومره خوند دی. مړه الله اکبر. جناب اختر را روان دی دا ویډیو تاسو وګورئ که قسم دی اوس ته یې ناصب دفتر کې ناظم او مخې راله ویډیو راله والله په ژړا شوم ورته داسې خوند یې راکو. الله ای رب ستا به د مخلوق چې څوک خرچ کوي څومره خوند کوي نو دا څوک چې خرچ کوي دله به څومره ته خوند ورکوي او د ده په رزق کې به چېرته هم کمی نه راځي. زما نبي فرمایي الله 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 کله چې وایي الله د یو کس د رزق د بندېدو فیصله کوي نو فرشتې ورته وایي الله ته خو پته ده خو بیا فرشتې ورته وایي ای الله د پلاني سړي دا رزق دا مه بندوه ولې په د ده په دې رزق کې د نورو ډېره حصه ده. الله اکبر. نو جناب هغه رزق چرته هم نه ختمیږي هغه کس باندې د رزق دروازې چرته هم نه بندېږي د کوم رزق نه چې د دې غریبانانو مرسته کېږي. او تاسو ته پته ده د یتیم په سر لاس ایښودل یتیم له کپړې کول الله به د جنت کپړې ورکوي. یتیم په سر لاس ایښودل لاندې څومره ویښته راله دې په بدله کې الله نیکي ورکوي. الله د دې غریبانانو سره مرسته کول نه دي قسم دی دغه پیسې دغه انسانیت او په دغه کې برکت دا د مرګ پورې د قیامت پورې نه ختمي دا په اولاد کې به الله برکتي. الله اکبر. جناب د خپل مال څوکیداران مه سازېږئ بس صرف ټوله زما او زما د بچو نه ګورئ دا مال د خسارې دی ښه قسم دی چې مړ شي والله که دا بچي د پسې بیا خیراتونه هم وکړي. نو جناب اختر را روان دی د ټولو غریبانانو پکې ګورئ منډه ترړه ووهئ د دې غریبانانو سره مرسته وکئ په دې غریبانانو باندې یوه روپۍ کله چې د روپۍ نسبت بل ته واوړي غریب ته واوړي هغه ګورئ په لکونو کې شي بیا ستا د رزق بندوبست هم الله د دې غریبانانو د وجې نه کوي. دا زه نه یم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. کوم صحابه خو ټول سخیانو چې کوم صحابه به سخاوت کو نبی علیہ السلام ولا پاټیم بشارت ورکو عثمان سے ټول شاب صدقه کوله او چا به الله په مخلوق خرج کو نو الله نبی اسلام وته چې ستاسو لپاره په جنت کې دا جنت کې دا. نو جناب زمانه نبی خو دنیا ته تللی خو حق وعده زما استاد لپاره دي ښه تاسو دا ویډیو ګورئ والله ډېر خوند مې ته واغست قسم دې دوه درې پیرې مو که د خوند راله راکړو خوند چې په دې یتیمانانو په غریبانانو مسکینانو باندې او شاید داسې ویډیو کو دا هر څوک ته الله دې خوشحاله ساتي. زه نه پېژنم او نه مې ورسره څه پلانې ډینګرې شته خو چې مې دا واقع دا هغه ولیدلم په لومړي ځل مې داسې یو صدقه ولیده چې ټول یې ورته نه کړل ماشومانان او هر یو به د خپل خواهش مطابق جوړه خوښوي د خپل خواهش مطابق. الله 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 دې موږ له توفیق راکړي. جناب دې غریبانو سره مرسته کوئ ګورئ سا ګورئ ټک خبره ختمه بس.